السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم سامعین او ناظرین، زمونږ او د ستاسو په علم کې دا خبره ده چې په یو نیک کار کولو سره د بنده نه الله تعالی ډیر زیات خوشحالیږي او د هغه نیک کار په عوض او مقابل کې الله تعالی دغه نیک انسان ته اجر او ثواب ورکوي. بلکې تاسو به بار بار د خپل خطیبانو امامانو حضراتو نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حدیث دا ټوکړه هم اوریدلی وي چې کله یو انسان وفات شي نو د هغه ټول اعمال منقطع شي، ها مگر درې داسې اعمال دي چې د هغه د مرګ نه وروسته هم هغه اجر او ثواب هغه ته رسیږي. یو پکې دا نیک اولاد دی، یعنی چې یو انسان نیک اولاد پریښی وي وروسته او د منځونه کوي، تلاوت کوي، هغه خپل والد محترم ته دعا کوي، د الله تعالی نه د هغه ته د مغفرت دعا غواړي. او بل دغه شان یو انسان په لاره کې کوی کنستوي، پمې کنستوي د ثواب او د صدقې په نیت باندې اسپیټالي مریضانو دپاره جوړ کړی وي، چاته لاره جوړه کړې وي، چا غریب ته کور جوړ کړی وي، نو د هغه د مرګ نه وروسته هم هغه ته د دې اجر او ثواب رسیږي. یا یو قاری، یو عالم، یو کس ته قرآن ښودلی وي، احادیث ورته ښودلی وي، نو دغه قاری دغه عالم چې وفات شي او د ده شاګرد دغه قرآن تلاوت کوي او دغه احادیث ګوري، د دې مطالعه او سټډي کوي، نو دغه قاری او عالم ته د دې اجر او ثواب رسیږي. نو څنګه چې زمونږ او د ستاسو دا پکا یقین دی چې په نیک کار باندې انسان ته اجر او ثواب میلاویږي او د هغې په شیرینګ باندې هم اجر او ثواب میلاویږي. د هر څه نه مخکې خپله مشوره او خپله رایه را سره لاندې په کمنټ کې ضرور شیر کوي. نو دغه شان د دې برعکس او د دې الټ که یو انسان گانا شیر کوي، که یو انسان غزل او ټپه شیر کوي، که یو انسان ډانس شیر کوي، که یو انسان د زنانه و عکسونه شیر کوي، دغه پوسټ د ده په فیسبوک کې خلک ګوري، نو د ته به د دې سزا میلاویږي او د پسې به دغه ګناه د ده رجسټر کې لیکلی کیږي. اگر چې دی مړ شوی دی، وفات دی، په قبر کې دی، د دنیا نه د ده خاتمه شوې ده، خو لیکن د ده دغه غلط پوسټ څو ګوري، که ګانه وي وغیره وي، که نور داسې او حرام څیز وي چې په شریعت کې د هغې ممانعت راغلی وي، شریعت کې د هغې اجازت نه وي چاته او انسان هغه کار کړی وي،